د جمعې په شپه یو خاص قسم وظیفه ده. دا وظیفه تاسو وکئ، ډیره اسانه ده او ډیره مجربه طاقتوره ده. د الله تعالی په دربار کې ډیره قبول او مقبوله ده. نو تاسو چې څرنګه حاجتونه وي هغه حاجتونه به الله تعالی ستاسو پوره کړي، ستاسو مقاصد به الله تعالی پوره کړي او تاسو به د خوشحالۍ منظر وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر عزتمند او قدرمند مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به الله مو خوشحاله ساته. الله دې ستاسو د زړه تمام حاجتونه او ارمانونه پوره کړي او الله تعالی د تمام مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. هغه مسافر چې په امریکا کې ژوند کوي، برطانیه کې، فرانس، دوبۍ، قطر، سعودي عرب کې کوي، الله تعالی دې د هغوی قدم په قدم هغوی ته خیرونه ورکړي، قدم په قدم دی الله هغوی ته عزتونه ورکړي او الله تعالی دې په خیر او عافیت سره خپلو کورونو ته، خپلو بیبیانو او بچیانو او خپلو موریانو ته او خپلو وروڼو خویانو ته الله تعالی په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د جمعې د شپې سره خاص وظیفه ده. دې وظیفې سره الله تعالی زر حاجتونه پوره کوي، بلکې د زرو نه هم سیوا پوره کوي. اوس په ستاسو په ذهن کې دا اشکال راځي چې یاره موږ خو دونه وظیفې وکړلې او زموږ حاجت ورسره پوره نه شو، دې سره به زموږ زر حاجتونه الله تعالی پوره کړي. دا به څنګه پوره کېږي؟ نو چې دا شک پکې تاسو کله وکړو، دا سوچ هم پکې کله وکړو، نو ستاسو بیا حاجت نه پوره کېږي. ځکه چې کله موږ په زړه کې دا سوچ وکړو، په دماغو کې دا خبر راولو چې دې سره به زموږ زر حاجتونه پوره شي، نو زمونږ په دې خبره کې شک پیدا شو، د الله تعالی په ذات او په صفاتو کې زمونږ شک پیدا شو چې یاره الله تعالی به پوره کوي یا به نه پوره کوي. لہذا نو چې تاسو په خپله دا سوچ وکړو چې پوره کوي به یا نه، نو الله تعالی هم نگهبانه دی، په زړونو باندې قادر دی، په دماغو باندې الله تعالی پوهه دی. انسان چې کم سوچ کوي، انسان چې کم په زړه کې خیالات دي، تصورات دي، په هغې ټولو رب العالمین پوهه ذات دی. لہذا ستاسو دا حاجت په بیا نه پوره کېږي. نو که غواړئ چې الله م حاجت پوره کړي، نو بغیر د څه سوچ او بغیر د څه د خبرو نه، بلکې په یقین سره، هغه یقین چې کم کامل وي، کاملې درجې ته رسېدلی وي، هغې سره تاسو دا وظیفه وکړئ. انشاءالله تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ چې الله تعالی ستاسو څرنګې حاجات او مقاصد پوره کوي. وظیفې سیټ ته ځو چې وظیفه کومه یوه ده او څو مرتبه به ووایو. لومبی خو دا ذهن کې خبره کېدوئ چې لومبی به تاسو د جمعې په شپه باندې د خپل وس مطابق د خپل حاجت د پوره کېدو دپاره څه ناڅه صدقه وکئ. کو صدقه کوئ، کو پیسې ورکوئ، کو چاولې وغیره غوښه پخوئ، هر څه چې تاسو کوئ هغه به د خپل مقصد د پوره کېدو، د خپل حاجت د پوره کېدو، د خپل مشکل د ختمېدو لپاره به په دغې نوم باندې تاسو صدقه وکړئ چې الله زما د فلانکۍ مسله او د فلانکۍ حاجت ته ختم کړي. اوس وظیفه کومه ده؟ نو وظیفه به لومبی د تهجدو په ټایم کې لازم ده. که څوک تهجدو ټایم نشي کولی، یعنی نشي پاڅېدلی، نو بیا د ماسخوتن د مانځه نه پس چې کله ټول خلک په خوب آرام کې هغه فری وځي، نو دا وظیفه به تاسو بیا کوئ. دا وظیفه په یکسویه تنهایۍ سره کوئ، بغیر د خبرو نه، بغیر د شور شغرب نه به دا وظیفه کوئ. لومبی به اودس چارده مه کوئ، 2 رکعته صلات حاجت مونځ به وکئ چې مالک الله 2 رکعته صلات حاجت د خپل حاجت د پوره کېدو دپاره کوم. هر کله چې هم صلات حاجت مونځ وکړو، نو په دغې مصله به تاسو ناست یئ، بیا به 11 کراتې 11 وارې درود ابراهیمي ووایئ. هر کله چې هم درود ابراهیمي وي، د هغې نه پس په 314 پیرې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا آیات په تاسو 314 پیرې ووایئ. د هغې نه پس بیا تاسو 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. چې دا هم ووي، بیا په سجده کې سر کېدوئ، صرف سجده به خالص ولګوئ. په سجده کې به 14 پیرې یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین دا به ووایئ. بیا به 14 پیرې یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام دا به ووایئ. بیا به دا ووایئ و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، دا به ووایئ 14 کرته. د هغې نه پس به
مسلمانان ورونو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا بیا 14 پیرو بیا به سجدې نه سر پورته کوي د الله تعالی په دربار کې به لاسونه چوت کوي او 3 پیرې به درود شریف ووایي بیا به الله تعالی نه خپله دعا وغواړئ چې کوم حاجت ستاسو مقصد وي هغې نه پس چې هر کله تاسو دعا وغوښتله مخکې وروسته به 3 وارې درود شریف دعا په منځ کې ووایئ صحیح شوه او انشاءالله العزیز چې الله تعالی به ستاسو دا حاجت دا د خپلو غیبانه او خزانو نه پوره کړي خو چې زمونږ یقین خالص وي زمونږ یقین دا وي چې دا وظیفه به الله تعالی زما په دربار کې ضرور قبلوي لہذا الله تعالی مو خوشحاله ساته الله تعالی مو آباد ساته الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي حاجتونه پوره کړي هر قسم مقاصد دی الله تعالی ستاسو پوره کړي موږ ته تاسو ته دعا کوو تاسو موږ ته دعا کوئ الله تعالی مو حامی او ناصر مددګار شه موږ له اجازت راکړئ بیا به را روانه د مولانا وظایف په دې اکاونټ باندې به تاسو ته ښې وظایف میلاویږي انشاءالله دا ځان سره کوئ الله مو خوشحاله کړي جزاک الله خیره